السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. ملګرو دغه ملعون دغه مرتد دا ویډیو تاسو ته په سکرین ښکاري. دا څرنګه تاسو ته پته ډېرو ملګرو په ویډیوګانې مو کې پیجونو والا ډېر زیات خبرې نو ملګرو زم ته دغه یو څو منټه خبرې تاسو ته کوم، یو 2-3 منټه خبرې به تاسو ته کوم. ملګرو یار دا څنګه مخلوق دی، دا څنګه خلک دي، دا څنګه حکومت دی یار چې بس اسانه خبره سړی راپاسې ځان نه ویډیو وکړي او بس د پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخی کی. یار حکومت ته زما دغه ریکوست دی، پلیز دغه یو کس تاسو ریسار کوي، یو کس ریسار کوي، کولیام دی له پانسی ورکوي، پانسی دی ټول ورکوي چې دغه کولیام دی له پانسی ورکوي د بازار کې روباسي د خلکو ته مخامخ کوي، نو بیا به بل کس ته کاریس کله هم نه کوي. نو مهرباني دا وکړئ چې دغه ویډیو مخې ته شیر کړئ، د خلکو ته ورسوي. حکومت ته زما اپیل دی چې پلیز تاسو یو کس ریسار کوي، یو کس کولیام پانسی کوي، نور کله به هیڅ کس پم داسې کار بیا ونه کړي د پیغمبر صاحب په شان کې به ګستاخي څوک هم ونه کړي. نو ملګرو څوک راپاسي د پیغمبر صاحب په شان کې ګستاخي کوي، څوک د صحابو ګستاخي کوي، نو پلیز زما دا ریکوست دی د الله د رضا لپاره دغه ویډیو مخې ته شیر کړئ او دغه ویډیو وګورئ. د مرتد دا خبرې ټولې واورئ، تاسو پیله پوه شئ. تاسو به خبرې اورېدلې مې دا ویډیو ډېر زیاته وایرل شوې هم ده، خو تاسو دا خبرې واورئ او مخې ته شیر کړئ. ډېره مهرباني. الله مو ښه د آباد او خوشحاله ساتئ او ویډیو وګورئ. جوړه ګلونه لکه څه مراد شو، دا پیغام د بره نه راغلی. ښه جوړه ګلونه، بشیر مستان جوړه ګلونه لکه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شو، دا جوړه استغفر الله خدای توبه. نو زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شوی دی او زما مخ څوک ویني او هغه د عشق په لارې د عشق لارې ته راوړېدلی، په اقرار او په یووالي کې ځان راوستی، دا اصحابانو کې راځي. بس که څوک ځان کامیابول غواړي د عشق لارې ته راوړئ. زه ستاسو په ذمهوارۍ کې زما تر ژونده پورې چې څه درځي په هغې به عمل کوئ او د جنت د تلو پورې زه به نه ځم چې تاسو نیتلي، خو بلکې دا پکې نشته چې آیا زه به پاتې شم او تاسو به تلي. الله دومره غفور رحیم دی چې زه څه کوم به دا الله کوي، استغفر الله چې زه څه کوم دا خود به خود الله کوي. چې زه ته ویم جنت ته ځئ، بس الله درته وایي چې جنت ته ځئ، دومره پورې اختیار دی. کو باندې تاسو الله لا دا لوح قلم جوړ کړی دی چې دا د الله لوح قلم دی. د دې قرآن احادیثو د پیغمبر د طریقو نه چې بار کېږي نه د الله د لوح قلم نه به بار شي. لکه د الله لوح قلم نشته چې په الله پسې چا لوح قلم جوړ کړی دی چې دی به الله به هم په دې طریقه باندې زندگی ختموي، نو دا نشته. الله پاک بس ارسل الله ته ورکړه او ډسمس یې کړه او بس زه پکې راغلم او بشیر مستان مې پیغمبر کو او دا چې کوم دی د الله طاقت دی. په دې ورسېدي تاسو وکړه خدای دې هلاک کړي، خدای دې تباه او برباد کړي. او حکومت ته زما دا ورکوټه غوندې ریکوست دی، پلیز دغه ویډیو د خپل ایډیو نه شیر کړئ، د خپل پیجونو نه شیر کړئ، شیر یې کړئ. حکومت ته دا ورسوئ چې یاره یو کس په دې کې دی گرفتار کی، یو کس له دې سزا ورکړي. د ټول مخلوق ته دا سزا مخامخ وښکاري، دې ته ښکاره شي دا ټول سزا. نو یو کس پم بیا نه راپاسي او څوک به هېڅ کله هم ګستاخي ونه کړي. او دا خو پښتون دی، پښتون د پښتو په ژبه کې دا عربي هم نه وایي، فارسي هم نه وایي، انګلیش هم نه وایي، پښتون. نو بیرام در باندې داسې کار وکړئ، دا ویډیو شیر کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، د پیجونو نه شیر کړئ، د ایډیانو نه شیر کړئ چې دې زم طلاق ته پوره سزا میلاو شي چې بیا هېڅ کله هم څوک داسې غلط کارونه کوي. نو الله خوشحاله ساته او ملګرو دغه ویډیو سره لازمي شیر کړئ. ډېره مهرباني. د لوی الله په امان.